السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو تن باید نن به زه ته د ریحان په باره کې یو طبي معلومات درکړم که د کم چا زړه خفګان لري او پر دماغ باندې بوج وي هغه سړی چې د ریحان ګل بویوي او زړه به خوشحاله وي او د زړه به خوشحاله وي او د دماغ بوج به الله تعالی ختم او بل چې د ریحان پاڼې پر بدن باندې ومښلول شي ومږي هغه باندې به بدن خیره ښه صفا کیږي او د بغلو بوی په دغه باندې د ریحان په پاڼو په مښلو په ذره سره ختمیږي دریم که چیرې د ریحان د ګل پاڼې وچې کول سي هغه زخم چې نه جوړیږي بیا وچ سي هغه وټکول سي هغه معده ورجن جوړ سي پر هغه به زخم باندې واچول سي هغه زخم به په څو ورځې دننه کې الله تعالی جوړ کړي او څلورم که چیرې د یو سړي بدن رپیږي بدن یې رپوي او نه قراریږي علاجونه ډیر کړي هغه دې 2 موټه د زعفرانو ګلان راواخي په 2 لیټره اوبو کې دی واچي دا چې ښه راویښېدله بیا دې 5 کاچوغو یو ګیلاس اوبو ته ور اچي د ډوډۍ سمابات کې دې دا څښي د 2 هفتې پورې او که چیرې د بدن رپ زیات وي بیا دې د 2 هفتو پورې استعمال کړي هغه د بدن رپ یې ختم شي او که چیرې یو سړی راولاړ شي د دغه د ریحان دانې ښه میده کې دا میده کلې دغه سمابات کې یوه کاچوغه د خوب په ټیم کې استعمالوي نو د هغه چې د غاښو د خولې کم میکروب دی دا به ختم شي او غاښونه چنجان لري هغه د شنجانو دپاره دا ډېر زهري قاتل دوا دی د هغه په ذریعه سره الله تعالی دغه چنجان ختموي او که چیرې یو چا سوزک وي هغه بول یې نه درېږي یو څاڅکي راځي نو هغه دې د خوب په ټیم کې د ریحان ګل یوه کاچوغه تخم خوري په اوبو باندې تېروي نو هغه د سوزاک چې کومه مسله ده کوم د بولو مسله ده د جم په تکلیف دی هغه تکلیف الله تعالی رفع کړي هغه سوزک به ختم شي او کوم میرمن چې بچی پیدا سوی وي او د دې شیدې نه وي شیدې ختم شوي هغه د ریحان تازه پاڼې راواخي هغه دې وټکي او هغه دې بیا په اوبو باندې استعمالوي یا دې چا ورته ور اچي کم شی چې دا خوري په هغه کې دې اچوي استعمالوي دې یوه کاچوغه دې صرف ور اچوي په هغه سره به استعمال سره به په څو ورځې دننه کې د دغه میرمنې شنه د شیدو نه ډکه شي شیدې به زیاتې شي او بل د ریحان یو بهترینه تجربه او بهترین عمل دا دی په کم کور کې چې ریحان کرل سوي د ریحان بوی وي هغه ښار علاقې ته د اوبا مرض بل مرض غټ مرض رالی لیکن په دغه انسانانو باندې د ریحان بوی لګیږي نه هغه به الله تعالی د دغه اوبا مرض او د دغه غټو مرضو د لګېدو نه الله تعالی وساتي الله تعالی به د دې حفاظت وکړي باید په هر کور کې ریحان وکرو او د دغه ریحان نه ګټې واخلو په دې کې الله تعالی ډېرې زیاتې ګټې او فایدې ایښي